تا ته خو د غریب د درد پته نه وه لګېدلې، خو نن تا ته معلومه شوه چې تا یو ورځ اوبه نه دي څښلي، نو ستا څومره تکلیف و. یو د غرمې ډوډۍ دې قضا کړې وه، نو څومره تکلیف و تا ته، څومره دی چې دی نو بدن خفه و، پریشان او بېسا وې. ای د الله بنده، ته د غریب احساس وکړه، هغه سره تعاون وکړه، هغه سره مرسته وکړه. ستا په مال او کاروبار کې به الله برکت واچوي. هسې نه چې روژه کې غریب سره احسانات کوي او کوژه کې بیا د غریب وینې څښي. ډیر خلک د غریب په مالدار دی، ډیر خلک چې دی نو هغه د بېوسو خلکو په مالونو باندې مالدار دی چې د هغه وس نه کېږي، د چا نه یو شی سر کړی، چا نه بل شی سر کړی. د غریب د غریبۍ نه غلط مطلب وانخلې، که تی په پیسو مخلې نو ناروا دی. علماو لیکلي دي چې یو سړي د چا نه شی پټ کړی دی، په تا یې خرڅوي نو ته به یې نه اخلې، ځکه دا ستا د هغه سره د ګناه په کار کې معاونت دی. د غلا شی په پیسو اغستلم حرام دي. مسله یاد شو؟ ډېر خلک داسې ګڼي دا د غلا ګاډی دی، وایي زه یې اخلم. دا د پردۍ ځمکه د قبضه کې ده سره ده، زه یې اخلم. دا چې دی نو راپټ شوی شی دی د چا له کوره. ما ته یو کس ویل، یو کس سره ما خبره کړې وه، وایي موږ به د شپې تلو او د پردي وږي به ماتول، او د هغه سره خبره دا وه چې هغه به راته ویل چې د سهار د بانګونو نه مخکې هم که راوړل زه ذمهوار یم، زه به یې د نه الم، که وروسته راوړی وروره بیا خلک خبرېږي، بیا زه ذمهوار نه یم. او ملا یې راته یادو چې هغه سره زمونږ دا خبره وه، او هغه به د سهار بانګونو نه مخکې مونږ ته راوته، بورې به مو ورکول او پیسې به یې راکول، د شپې به مونږ د پردي وږي ماتول. یاد وساته که تا د کباب دکان کړی دی، خلک ځي او د پردي کډې را پټوي او پته یې خرڅوي، ته یې ما اخیستی دی. پردی د غلا څاروی دی او ته یې ما اخیستی دی، پردی ګاډی دی او ته یې ما اخیستی، هغه هم تاله حرام دی چې تا په پیسې ورکړي، چې تا ته پوره یقین نه دی چې دا شی د دې انسان دی، دا به نه الي. نو یاد وساته د الله بنده، غریب سره ظلم مه کوه، غریب سره زیاتې مه کوه، غریب سره احسان وکړه. الله الله زمونږ خلک دې کې رزق ګټي چې غریب د مرۍ نه ونیسه، غریب سره ظلم او زیاتې وکړه، چې د الله امداد غواړي، په مال کې خیر او برکت غواړي. نبی علیہ السلام فرمایي انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، ستاسو امداد چې کولی شي تاسو له چې الله رزق درکوي، دا د غریبانو په مرسته او د هغې په تعاون او د هغې سره په احسان باندې الله تاسو له درکوي. چې ته وایې چې زما مال کې الله برکت واچي، غریب سره احسان وکړه. ته وایې چې الله زما رزق کې برکت واچي، غریب سره احسان وکړه. الله الله د هغې انسان بدله الله اخلي چې د کوم انسان سره څوک ظلم وکړي، د کوم انسان سره څوک زیاتې وکړي، او د هغه څوک هم د ګیلې نه وي چې هغه ته ووایي، څوک هم د شکوې نه وي چې هغه ته خپل حالت ښکاره کړي، اظهار د تکلیف وکړي. د هغه یو درد دی چې د الله درد دی، هلته لاس په دعا دی، د دې سړي تپوس ګوره الله کوي، او د الله مقابله بیا څوک کولی شي. نو غریب سره به احسان کوي. دا خپل ګاونډ کې وګوره چې کم خلک عاجزان دي، کم خلک غریبانان دي، کم خلک فقیران دي، د هغې سره چې دی نو احسان وکړه. زمونږ خلک د غریب دپاره تکړه یو، غریب ته چپ شه ګورې بلډ پریشر مې های کېږي. یو ورځ چېرته یو اوچت سړي ته زمونږ بلډ پریشر های نه شو، یو ورځ چېرته یو بدماش ته زمونږ بلډ پریشر های نه شو، یو ورځ چېرته یو حکومت ته چې دی نو زمونږ غټ سړي ته چې دی نو بلډ پریشر های، ټول عمر زمونږ بلډ پریشر غریب ته های کېږي. یاد وساته د دې تپوس به الله کوي. د غریب سړي، د عاجز سړي، د یتیم د هغې خیال وساته. فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. الله وی مړ اوچت ځای ته وخېږه، ته
ته څه پوښي چې عقبه څه شی دی غلامان د غلامۍ نه آزاد کا دا احسان وکا یا د لوګي پرځ خلکو له ډوډۍ ورکا مسکین له ورکا چې خاورو کې پروت دی د خاورو نه راوچت کا هغه سره مینه او محبت وکا یتیم له ورکا چې ستارشته کې دی ستا په خپل ولۍ کې دی هغه سره احسان وکا اے د روزي مسلمانانو دا پیغام د ځان سره یو شی چې تابه ما خام رو جماعت خلکو له ورکو تابه ما خام تعاون د خلکو سره کو دا تعاون جاری ساته منم بعض غریب به ناروا کوي بعض غریب به زیاتې کوي نه به پوهېږي نه ته خو پوهېږې مستح د ابو بکر رضی الله عنه د ماسی زویو مستح هغه سره چې بدري صحابي خو غریبو او دا هغه سره چې عائشه باندې بدنامه لګېدلې وه عائشه د ابوبکر صدیق لور وه د نبي علیه السلام بیبي وه هغې کې د ټولو نه سوا چې دی نو پیش چې کېده هغه مستح رضی الله عنه چې هغه ویل بلکل دا خبره به صحیح عایشې څه کار و چې هغه پاتې کېدله هر د روپ هغه ولې ایساره شوې ده وایي دا به څه چلي نو خو ګرمه ګرمه ورچا به پکې خپلې رایګانې ویله مستح سره د ابوبکر ډېر تعاونونه او ډېر اخلاص و چې څه به ورباندې ښه ولګېدل د ماسي زوی و نو هغه به یې وله لېږل انو چې ستایي د عایشې راله رضی الله عنها نو ابوبکر وویله نن نه بعد به زه مستح سره چې کوم دی نو تعاون نه کوم الله آیت را لیږي چې چا باندې الله فضل کړی دی چاله الله مال ورکړی دی هغې د قسمونه نه خوري چې خپلو خپلوانو سره احسانات وکړي الا تحبون ان یغفر الله لکم تاسو دا نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي ابو بکر چې دا واورېدل وایي مونږ خو دا غواړو چې مونږ ته زمونږ الله بخښنه وکړي وایي نن نه به مې سره مخکې لږ تعاون کوو خیر دی که زما په لوري الزام لګولی و خیر دی که زما زړه ته درد رسولی دی خو چې په دې باندې ما ته الله بخښنه کوي د نن نه بعد به زه ډېر تعاون د هغه سره کوم دا ایمان ځان کې پیدا کړه ته د خلکو دپاره نه کوې ته چې د چا دپاره کوې هغه تا ویني هغه دپاره د غریب سره اخلاص وکړه